الأنبياء والمرسلين السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدیث زمون بخاری شریف الحمدللہ سوتا خیال کرے پدے حدیث شریف کی مباعث دے پدے حدیث شریف کی اول بحث پا اہمیت دے حدیث شریف او دا عظمت دا شان دے سمرا ہم دے پہ اسلام کی دین بحث دا سند دا دے حدیث شریف دے لا بیوزن نموی بے بڑے حاشولی کلی دے درین بحث الفاظ د حدیث شریف او د معانی لغوی او د اصطلاحي بیان سلورم بحث په اعتراضات او جوابات کې علیہ سر وضاحت دا معانی نور امراشی پینزم بحث دا استنباط دا مسائلو کی دے حدیث شریف دے شپگم بحث پا مناسبت دا دے حدیث شریف دا باب و آیات سر نکاح سے وکینا سر تمہاری لکھا کیس پستی کا خیر نما سے ناستا طالب وقت منظری پخپل یادا سے اعتماد کئی خدا اعتماد فند یا ازام صرف بل لکل اعتماد کئی نخپل لکل بارتا یادی گی دا بل لکل سلیتا نا یادی گی پخپل پیوسی سرے پاریو کی قلم پیو کر رہی تازتا یادی پردی نہیں یادی گی مشپق مباعث شو اول بحث کے بیان دا اہمیت دا دے حدیث علکہ دا دمو انیخ کینا مولا بادا موردن اغناس نے زمان ازیاد ضعیف ایسا دیم بحث پا بیان دا سند دا دے حدیث شریف دریم بحث پا بیان دا الفاظ و مفرداو او دا معانی و لغوی و اصطلاحی و دا دے حدیث شریف سلورم بحث پا بیان دا اعتراضات و جواباتو کی پنزم بحث پا بیان دا استنباط دا مسائلو کی دے حدیث شریف
شپږم بحث په بیان د مناسبت د دې حدیث شریف کې د ترجمه او د آیات سره کش پش کوي ثواب بخله درکړي. خړمبه خبره دا حدیث شریف څومره اهم دی. حضرت امام شافعی سے وای هو شطر الایمان وشطر الدین، نصف دین تعلق د دې حدیث شریف سره. نصف دین د دې حدیث شریف سره تعلق لري. کشپش کا وکړه لیډر تعلیمي په خبره ها لیډر نشه څنګه نسب ده د دین تعلق یا د قلب سره ده یا د قالب سره یا د زړه سره ده یا د باقی بدن سره. او د دې حدیث شریف تعلق د قلب سره ده. په دې کوم امور د دین چې تعلق د قلب سره لري نو دا غي تعلق د دې حدیث شریف سره. نو احکام د دین یا د قلب سره تعلق لري یا د قالب سره. د دې حدیث شریف تعلق د قلب سره دی. په دې اعتبار دا نصف دین شو. حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل وای دا ثلث د دین دی. دریم ایسا ثلث پرته اعتبار سره وی چې هغه وی ایمان او اسلام او دین دا عبارت د دریو شیانو نه. د نیت نه او د عمل نه او د اقرار نه. عقیده او عمل او اقرار دا نوم د دین. د دې حدیث شریف تعلق د نیت سره دی. او نیت ثلث د دین دی ځکه دین مرکب د دریو شیانو نه دی. د نیت نه د عمل نه او د اقرار نه. امام شافعی سے ورته نصف د دین وی، احمد سے ورته ثلث د دین وی. لکه دین وی درې څیزونه دي، نیت دی، عمل دی، اقرار. او د دې حدیث شریف تعلق د نیت سره دی. دې کې ثلث د دین دی. امام ابو داود وی ما په ټولو احادیثو کې څلور منتخب کړي او هغه د انسان د نجات لپاره کافي دي. یو دا حدیث شریف انما الاعمال بالنیات. دیم دا حدیث شریف لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دریم
من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی غیر ضروری خبر و کار مکوا. من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی. سلورم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. روان ضرب. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وی ټول دار مدار د دین په دې څلورو احادیثو دا د انسان لپاره کافي. اول تعلق د حقوق الله سره لري من حسن انما الاعمال بالنیات. دیم د حقوق العباد سره ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دریم د حفظ د اوقات سره من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی. چې کومې خبرې باندې نه د دین فایده نه د دنیا نه پرېږدي. څلورم د تقوا سره تعلق لري. الحلال بين والحرام بين او تقوا ته ملاک الحسنات وي سرچشمه د نیکو. عبدالرحمن بن مهدی وی امام المحدثین چې زما دا رایه ده چې څوک کتاب لیکي په دین کې نو چې په سر کې دا حدیث شریف لیکي. لکه دا توجیه د طالب او د استاد ده د متعلم او د معلم دا حسن نیت چا مدار د دین دی چې طالب هم نیت خو کی ملا هم نیت خو کی. که غلط نیت راغلی چې د هغې نه توبه وباسي. وایي په هر کتاب د دین کې سر کې دا حدیث پکار. د دې وجه نه ټول محدثینو تقریبا دا حدیث په اول د کتاب کې راوړی. ترمذی له وروسته ذکر کړی دی ابو داود. موطا امام مالک کې نشته، باقي ټولو کتابونو د احادیثو کې شته. خدا چې موطا امام محمد کې شته. موطا امام محمد یو نسخه ده د روایاتو د موطا امام مالک. امام بخاری دا حدیث شریف په اووه ځایونو کې راوړی دی. اول دلته کې په بدل الوحی کې دویم په کتاب الایمان کې دریم په کتاب الایمان والنذور کې ایمان قسمونه څلورم په کتاب النکاح کې
پنځم په کتاب الهجرت کې شپږم په کتاب العتاق پنځم کتاب الهجرت شپږم کتاب العتاق اوم په کتاب الحیل کې امام بخاری دا مبارک حدیث په خپل کتاب کې وزینو کې راوړل. اول دلته بدء الوحی، دیم کتاب الایمان، دریم کتاب الایمان والنذور، څلورم کتاب النکاح، پنځم کتاب الهجرت، شپږم کتاب العتاق، اوم کتاب الحیل. مسلم مولا رحمه الله یو ځای کې راوړی وو سندونو دغه په تکرار نه کوي. ترمذی مولا راوړی یو ځای کې کتاب الهجرت کې. ابو داود ملام یو ځای ذکر کړی دی کتاب الصلات کې. ابن ماجه یو ځای ذکر کړی دی کتاب الزهد کې. ابن ماجه کتاب الزهد کې. نسائی ملا څلور ځای ذکر کړل. نو هر محدث په خپل کتاب کې تقریبا دا حدیث راوړی بغیر د موطا امام مالک نه. ماته کې موطا امام مالک کې نشته، موطا امام محمد کې دی. دا موطا امام محمد نسخه د 14 نسخو د موطا امام مالک. محمد صاحب امام مالک صاحب شاگرد. دا لومبه خبره شو اهمیت د دې حدیث مبارک په اسلام کې. دیمه خبره د سند د دراویان. دا دراویانو بحث که تاسو وینئ په دې حاشیې لیکلي دي اسماء الرجال. چونکې د بخاري ټول رجال موثوق او معتمد دي، د دې وجه نه د رجالو نه بحث نه کوو، خو دا ړومبې صرف د طریقې ښودنو لپاره. حمیدی دا استاد دی عبدالله ابن زبیر الحمیدی، د امام بخاری استاد دی. د فقه د دنه ویلې ده او دې شاګرد دی د شافعي صاحب او د شافعي صاحب مقلد دی. د دې وجه نه ډېرو ملیانو امام بخاري په شوافیو کې داخل کړی دی د دې خپل استاد مبارک ته وجه نه. او په بعض ظاهرو مسائلو کې مشهورو کې اتباع د شافعي صاحب کړی ده. خدا صحیح نه ده. امام بخاری د تقلید د مقام نه اوچت دی. تقلید زمونږ غوندې خلقو کار دی. دا ائمه دي مجتهد دی، د مقلد ګرځول دا خو د مرتبه ښکته کولی.
دې د چا پروا نه لري. دې د ائمه او د حدیث نه دی مقلد نه. که پته چې استاد څوک مقلد کېدی نو دی د خصوصي استاد مکی ابن ابراهیم دی چې 11 احادیث ثلاثیات یې د هغه نه نقل کړي. ما سوي چې څومره واسطې په سند کې کمی دی ته سند عالی وي. بخاری کې 20 ثلاثیات دي، یعنی د حضور په منځ کې 3 واسطې دي. د تبع تابعین وي، هغه د تابعین وي، هغه د صحابین وي. 11 ثلاثیات د مکی ابن ابراهیم په واسطه نقل کړي او هغه د امام ابو حنیفه خاص شاګرد دی، د صغار شاګردانو. نو که د استاد په وجه به ورته حنفي وایه. ثلاثیات په بخاری کې 22 په مسلم شریف کې نشته. د هغې لوی سند رباعي دی او هغه هم پکې لږ دي، اکثر خماسیات سداسیات سند یې وبولي. ترمذي شریف کې یو دی ثلاثي، په نسائی کې نشته. ابن ماجه کې 15 دي او 15 واړه ضعیفه دي. نو په صحاح او ستاو کې ثلاثیات په بخاری شریف کې دي 22، په ترمذي کې دي یو، په ابن ماجه کې دي 15 او 15 واړه ضعیفه دي. په ابو داود کې نشته، نسائی کې نشته، په مسلم شریف کې نشته. موطا امام مالک کې ثنائیات دي، ذکر تابعین بیان کوي. حدثنا نافع عن ابن عمر. او په مسند ابي حنیفه کې احادیات مشته، یعنی برای راست د صحابی نه. شاگرده په وجه که شافعي کېدی نو بیا هم ورته حنفي ویل پکار. یو بل حمیدي دی، هغه دا شیخین راجمع کړي، هغه رستونی دی د 4مې صدۍ، او یا دا حمیدي دی، دا مخکینی دی عبدالله بن زبیر الحمیدي. استاد په دې حاشیه کې ویلي کړي عبدالله بن زبیر په 215 هجري کې وفات دی. زمانه کې داسې مشتبه شامل. دویم نمبر دی سفیان. نو اکثر سفیانان دوه راځي، یو د سفیان ابن سعید المنصور ثوری وی، بل د سفیان ابن عیینه المکی. دا سفیان ثوری رنبی چې دا مشر امام ابو حنیفه معاصره دی، او دا سفیان ابن عیینه کشر دی د امام ابو حنیفه شاګرد. دا د کوفی محدث ته په آخري جون کې مکې مکرمه ته تللی، اول ته 20 کاله تیر کړی، 198 هجري کې وفات. او شافعي سے مسند کې او نور کتابونو کې د دنه روایت زیات نقل کوي. دا غشا استاد. دریم دی یحیی بن سعید الانصاری. څلورم دی محمد بن ابراهیم التیمی. او پنځم دی علقمه بن وقاص. یحیی بن سعید الانصاری چې دی 133 کې وفات دی. محمد بن ابراهیم حارث التیمی 130 هجری کې وفات دی.
अलक़मा बिन वक़्क़ास अल-लैसी बखलाफत अब्दुल्लाह मुबारक के वफ़ात, अब्दुल मलिक के वफ़ात, दादरी वाला ताबीईन भी। यहया बिन सईद सिगार और ताबीईन उन्हें, और मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी दाऊसात उन्हें, और अलक़मा बिन वक़्क़ास अल-लैसी द किबार और ताबीईन उन्हें। किबार आए तो खुलाफा सरे मुलाकात शी। ढेर खलक में ईमान नौड़ लुए सड़े खौजो मुबारकी ने दे दिल न रिवायात खुलाफा राशिदीन न दीद उमर से न नकल के। उमर से अफसोस उमर में खत्ताब अल-अदवी तो काल उमर क्यों कि बसय्यदुल कायनात ईमान नौर नवम कालो द हिजरत और ददन सलवेख नफरा मख के मुसलमान शुरू द हुजूर द कत्ल पे इरादा रवानो खुदे हिदायत वर्ता मुसलमान मजलूमों आजाबुन के ऊपर मुसीबतों के हुजूर मुबारक देर तंग और दयों को अखला इस्लाम की दे बारों का सान दाखिल के अल्लाहुम्मा यदिल इस्लाम अब ईमान अहद उमरैन या उमर इब्न खत्ताब का हिदायत तो कि या अम्र इब्न हिशाम अबू जहल याद है। एक क़ुराए फाल बनाने नामे उम्र ज़्यादा खुदे पाक ज़्यादा पनुमान फाल क़ुराए फाल बनाने मन दीवाना ज़्यादा हाफिज़ शेराज़ी भी नहीं देखा तेरा सली सा फारसी रोक मन दीवाना ज़्यादा फरेजता हिदायत कुलिया कसरता सबौर दिल नज़त मतलूब दा रसूलुल्लाह सख्तो दा मख के सर बांधे वेख्तुनु दा बाल सलिदा दे वेख्तलार शिकना नो असलाओ काना अबू बकर अफरा व उमर असला अबू बकर अफरा देते हुए पसरे ठूल वेख्ती गाँव और उमर से बसलाओ दादा जन से वेख्तूसी गंजी ना दादा न बाल सड़ी न वेख्तूसी वट कट इस तरह और ब्रेद पे प्रीख और शिकल मुहाब कान रजुलन मुहाबत वट मख वट सीना वट इस तरह खड़े और दिल तबरेत सुबाले वे प्रेख दद ईमान माने मलैकिम खुशाल शीद मुसलमान अल्लाह अकबर और मलैकू अल्लाह अकबर और फारूक वर्ता हुए दद वजह खुदे फर्क द हक और बातिल दीन मख की मुसलमान मस्जिद हराम तनुशुत लेकिन बदा से पपट औजान जि ईमान दौड़ राजे चीजू न जमा बेकोल जैसे सुख मख के राशि गुरु बहुत इब्न मसूद हदीस पर राशि बुखारी माजिलना इज्जतन बाद अन असलम उमर ला वखन मंगा अजीजान शुद्रानुशु उमर से भी ईमान न लस्निम का ले बादशाही कर
او 22,53,000 مربع میل ځمکه فتح کړه. 22,53,000 مربع میل. دا ټول پاکستان 3,00,000 مربع میل دی او افغانستان د 3,00,000 نه کم دی. نو د پاکستان عمره ځمکه دا د فلسطین کاله کې فتح کړه او د 2 بادشاهو سره مقابله وه په یو ځل د ایران بادشاه او د روم بادشاه. هغه وخت کې دا داسې وي لکه امریکا او روس چې خلک یادوي. دغه غټ حکومتونو دا واړه ټول د هغوی تابع وو. واړه او تابع د چا په لکه اوس موجوده وخت کې پاکستان د امریکې په غېږ کې پروت دی. نو 2 عظیم الشان حکومتونو سره ټکراو راغلی دی او کامیاب داسې بادشاهي کړې ده چې کافران او انګریزان وایي دشمن نو د عمر غوندې شخصیت بل په اسلام کې راشي د مخ د ځمکې نه به ټول دینونه ختم کړي علاوه د اسلام. ما د استاد نه اورېدلې د افغاني صاحب نه چې جرمني کې یو کتابخانه ده، جرمني کې ښار دی بون، هغې کې یو لویه لایبرري ده عظیم الشان. 3-4 کتابخانې دي په مخ د ځمکې د اسلامي علومو کتابونو. یو دمشق ده، مکتبه ظاهریه دمشق، دې ته زه ورغلی 3 چته ده او 8,000 خو صرف مخطوطات دي پکې، قلمي کتابونه. د حافظ ابن تیمیه رحمه الله د لاس خط ما لیدلي دی، هغې کې کتابونه. د امام احمد صاحب غټ خړ کاغذ باندې په غټه صحیح، نو د هغې د لاس خود لاس لیکلي خطونه کتابونه مخطوطات 8,000 مخطوطات دي په مکتبې ځای. یو بادشاه دی هغه جوړه کړې، هغه خخم دی پکې او زیم ورسره ملک ظاهر بے برس 602 هجري کې لیکلي دي. یو لویه کتابخانه یې جوړه کړې ده عظیمه. ما سره یو 2 ملګري ما وایي د دې کتابخانې مشر خو به ډېر لوی شخصیت وي. یو دی چې ورلو ښځه وه او انګریزي لباس کې ودرېده، سړي مشي کول خو موږ لاس ورنه کړ. نو عرب خراب شي. نو دومره عظیم کتابخانې مشره شي زینا او سرتور سر بربند لاسونه تش کمیس پته نه چې لاندې سامان ته یې څه وکړو. داسې د روس د انقلاب نه مخکې افغانستان لیدلو کابل شهر کې دغه شان صورتحال، بسونو کې به ښځې ولاړه بېره او بېخیر دیوی ډېر ښه سړی و. رباني دور کې هم دغه موضوع تشلي پټې راغلی. مکتبه بیحقي ته زه تللی، مؤسسه بیحقي ته په کابل کې او 3 ښځې پکې. یوې ته مې هنوز پرده اسلامي چې کوونه خوب معلوم مې شود. ما یې څنګه پرده وی حجاب شریف را منظور است لیکن راکت ها سره ما بند کنه. دا راکتونه رانه بند. ما موږ دې دپاره راغلو چې د ګلبدین او د رباني جګړې وکړې دې زناورو دوی چې کوم نقصان افغانستان ته رسولی دی، روس دومره نو رسول.
دا د اقتداروږي د پسې اجتماعي ذهن یې نه لره چې د مسلمانانو خیر پسه کې دی هر یو د یو څو ورځو د کرسۍ غږ لکه اوس احمد شاه مسعود هلکه د ناوړه ته یو 3 ورځې حکومت وکړو نو څه چل به وشي بیا به مرې که به نه مرې او د مسلمانانو مجموع حال ته نه ګورئ چې دا زه څه نو مسلمانان حاکمان دقه شان دي په شام باندې زمونږ د زمانې نه مخکې نه یو خبیث باد حاکم حافظ الاسد دی شیعه په شیعو کې نصیري دی مذهبان او کمیونستو عقیدتا یو پارټي د هغې ته بعث پارټي وایي دا خلقیان چې ورته وایي پښتانه عربی کې ورته بعث وایي صدام حسین هم بعث پارټۍ والا دی خلقي او حافظ الاسد 22 کاله حکومت کوم مردار شو زیر کېنم شخص او نوم لیکي جمهوریت دا جمهوریت دی یو عربو کې جمهوریت نشته سخت استبداد دومره څوک څه نشي ویلی چې دا ولې تم وایي بس پسته کنه ظاهر شاه زمانه کې چا څه ویلی شو چې تعلیم بس وایي بسته کنه نور امامانو د اخوانانو به یې ښې وکړه نو په دنیا کې لویه کتابخانه مکتبه ظاهریه دمشق ده یو په ترکو کې د هغې ته استانه وایي استنبول کې یو په مصر کې د المکتبة بیا مکتبه څلورمه په بون کې د مغربي جرمني کې نو استاد صاحب موږ ته وایي 400 کتابونه هغو 400 یاد 400 کتابونه په مختلفو ژبو کې د عمر ابن خطاب او د عمر ابن عبدالعزیز په سیرت لیکلی شوي په هغې کتابخانه کې موجود دي د کافرو په عمل کې 400 کتابونه د تاریخ او د سیرت صرف د عمر صاحب ابن خطاب او د عمر ابن عبدالعزیز هغې کې موجود دی اما نه درېدلی نو عمر صاحب داسې شه 3000 جماعتونه جوړ کړي دي او 1000 جامع مسجدونه 900 جامع مسجدونه جوړ کړي او 3000 عام جماعت دا کوفه بصره دا هغه په نقشه جوړه ده هغه دا هغه جوړې کړي داسې به جوړه کې داسې خطونه پکې راخل په ځمکه او صحابه ولېږل کوفه هغه جوړه که 4,000 صحابه کرام یې ورولېږل چونه کینټ دا لکه صدر نقشه د انګریزانو جوړه کړې په تل سړکونو په نقشه انګریزان داسې خبیثانو چې دا مالداران زموږ د وطن د هغوی غلامانو او غریب سړي اواز چا اورېد نو په دې چوڼۍ کې 5 ګرجي 4 د عیسایانو یو د یهودیانو د جومات نقشه نشته سرکاري دا د یهودیانو ګرجه وه فري میسن به هغې ته دا مسلمانانو قبضه کړه او یهودیانو ځغلېدل نو جومات پر نو دا 4 ګرجي دي د عیسایانو هر یو سره بې اندازې ځمکه دا وینه مخامخ ته زموږ خوا ته لوی لوی ځمکې ورکړي دي او لویه مقبره یې د عیسایانو جوړه کړې د مسلمانانو نشته دا چې څومره جوماتونه جوړ شوي دي اوس وروستو دا خلکو چا په دوکان جوړ کړي دي چا په کور جوړ کړي دي خپل کور باندې شخصي ځمکو باندې سرکاري ځکه اربابان چې مردار دا ټول غلامانو د انګریزانو لوی لوی عهدې به یې ورکړې وې ځمکې به یې او مسلمانان غریب
غریب مسلمانان کې د افغانستان ګورې غریبانانو فتح کړل دي لیډرانو نه کې لیډران په مزو کې ناست نو دا فار او پیسې یې جمع کول غریب کې جذبه درد دی پکې نو دا کوفی او د بصرې نقشه عمر ابن الخطاب جوړه کړل د درش پیتو کال عمر کې به یو ایرانی مجوسی په چاړه واله وغدا په بشقان په جمعات او اینه شید شوی د حضور خواته خخت د قدمونو سره را بشي دلته نبی کریم او ابو بکر صدیق او عمر صاحب دا درې واړه یو کوټه کې خخت اینه دیوال لا تو دی دا غینه بل دیوال لا تو دی دیوال باندې غلاف تکشین د ترکو زمانه او بیا دا غینه عظیمه پنجره راتاو فولادي دویش گز اوږده او پنځلس گزه پلنه مولانا قاسم صاحب دا دیوبند چې چا جوړ کړی د یو ځل عمر صاحب مناقب بیانون په وعظ کې فرض که د ابو بکر او د عمر صاحب اړه نور مناقب نه وي نو د دین لوی عزت او شرف ته چې د حضور پاک خواته قخت یو شیعه پاسه وی څوک د چا خواته خخ شي نو څه چلو شي شیعهګان د عمر صاحب سخت دشمنان دا هغه جسم جوړ کی د خټو په شکل دیوال باندې کیری پاړه چنار کې یا په پړ دی ونی بیا امونږ علی سنت ته پرستارانه عمر وای نو هغه جواب ورنکړ کې ناس خپل معلم میراب کې ناس ته هندستان او ګرم ملک اشیا بیا کې ناس وی ستا یو خبرو کړو ما درنه تاسو کتاړو جواب را نک وی تاسو ما تو تا دوی چې عمر صاحب نو څه مناقب نه ویني د دین دوی عزت چې دا غفاته خخت وی تاسو غواړئ وی د دې ز جواب وایم کو څو د چا خواته خخ شنو څه چلو یو ګو جواب درکم کلاند ویلان خدای چې یادې کوم هغه ته شاګرد بابو دی و وی د دې جواب دا بابو دی بابو دې پیژنې شمالي اتحاد نه تاسو بابو دې ته توي فارسه هوا په ما وای نه هوا په ما خو جفته وای ما نه پکې هو راغته پنکا اردو ده فارسی کې ورته انشاءالله فارسی نه ورته پاکه وی څنګه وی دا شاګرد ببوز ماته وی کتا تا وای وی نه سیب تا تا وای وی تعالی هوا درځیو کنه وی اورز وی شپکشل کارته ده مثلا رحمتونه په حضور پاک وریږي او پاره کې چې داغه خواته سکتی داغي او پکې برخني بس هغه دې توبه خپل مسلمان یو سریعت تر لګولې خوشات چاپیره خلق پسی دا کې دې چې نبی کریم خواته ده خدای عذاب نازل کی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دا پیغمبر خواته خدای عذاب تا لار مشر استاد لار دې دا خواته څوک ناست اگر تستا ته چې دی واپ خدا پلار د خاطر ده نه ځکه چې دی بخښه شي نمبر بیا ده چې جدا شي وخت زموږ جماعت کې یو عالم سفلتره مې دوره کوله ما سر ورونه ایو ورې زمام دولې موږ په سبب اوسله حاکم دې پدا کې منډي باو دې
نو دا زما د تره د یارې د غرور نه و نو دا په پټه دی دا دی نه ونیو که نه دا غوښه بیا وله داسې کړ او غوږ به یې ولې ونیو تو به یې پړک یې پرې نوښتو داسې نه چې هغه ووري هذا حضور پاک خواته د څه پراته هلته د عذاب نازلېږي نو ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم چې کوم ځای د حضور پاک بدن پروت وي هلته عذاب نه نازلېږي نو عمر سے سید الکائنات و عمر سے ابو بکر سے ابو علی سے دا درې واړه د درې شپېته کال عمرونو کې وفات صرف حضرت عثمان له خدای عمر ډېر ورکړو دا اتیاو کال عمر کې وفات حافظ ابن تیمیه یو کتاب یې لیکلی دا په اعلی کتابونو کې د ځان لمباغه منهاج السنت یو شیعه کتاب لیکلی د منهاج الکرامت حافظ ابن تیمیه د عبارت کې 2 جلدونو کې کتاب لیکلی د مذهب حق د اثبات لپاره منهاج السنت دا ځان لواله ناوی د عمر دوه نومونه دي یو اسلام یو عمر سید الکائنات کی کہ زمانہ پس پیغمبر من عمر بار اور کہ زمان پا امت کی سوک ملہم من اللہ دے ناغا عمر دے داب اللہ راش خود کتاب العلم ناغا مناقب دا عمر سے پا فقہ کتابون نکلی شویر ما سالر دریخ و ما مدرسی دور فقه عمر ابن الخطاب دا عمر سے تفقه اغا جزیات دا مسائر شدنا نقل نو فقه عمر ابن الخطاب زان لواله خدا دلتا نملاویگی عربو کے ملاویگی حضور پاک ورطا دعاگان شیعگان دې سخت مخالف ایرانی وجنم دي د ایرانیان داسې خبیثان دي چې دا کوم قاتل شو دا د مغیره بن شعبه غلام ابو لؤلؤ فاصل اتشتما د محرم باندې واله دا ذو الحجه فرم بے محرم وفات شو بے دریر از جمد نشیگان قبحهم اللہ وسود وجوها وازال حکومتهم فی ایران دغی ابو لولو تا بابا شجاع الدین ہوئی اور وزد شہادت دا عمر سے تا عید بابا شجاع الدین ہوئی عید بناوئی عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ دا دریم خبره شو سندی دریم خبره بیان دا الفاظ مفرده و دا معانی دا لغوی او اصطلاحی رنبی لفظ پا دی حدیث کی منبر دے على المنبر قال وسميته أسانا منبر دا نبرا ينبر نبرا رفع الصوت دوه نباب دا نصرنا منبر صيغه عالي دا ومعنى دا ظرف مكان دا یعنی زه د اوچتوالي د آواز هغه منبر دی منبر ته ځکه منبر وای چې په منبر سړی کینی نو آواز یې لرې رسي پخوا خو لوډ فکر نه وی کنه نو زه د اوچتوالي د آواز
منبر زید اوچتوالی دا آواز دے صیغه د علی دا او معنی د ظرف مکان دا لکه مرقات صیغه د اسم علی کبرا دا مرقات وی پاورو تا لکه چې څوک رستو راشي هغه مرګرو سره هغه سبق به اړوي دریم لفظ دی انما انما تا تاکید دا تاکید وی سو کوئی دا مختصر دا ماو دا اللہ یعنی نفی و اثبات ذکر آیتونو کی بات ہے کہ انما تجزون ما کنتم تعملون اور بات ہے کہ هل تجزون الا ما کنتم تعملون نو کل انما استعمالی کل ما او الا معلوم داشت دا مرکب دا نفی و دا اثبات علامہ سکاکیوی نا ما دا پارا دا تاکید دے ان تاکید ما دا تاکید تاکید التاکید خبر دادا یقینا زمون دا پختان ملیان دا سے ترجمہ کہ انما خبر دادا بلنا دا فواز کم شد آیات مانا کہیا دا حدیث شریف انما خبر دادا بلنا دا الاعمال دریم لفظ عمل جمع دا عمل عمل کار تا وی فیل تا خود فیل او دا عمل میاس کے فرق عمل محتاجی نیت و ارادے تا او فیل محتاج دی نیت و ارادے تا یعنی عمل امور اختیاریوں کی استعمالی گی فعل غیر اختیاریوں کی استعمالی گی دیمدہ چی عمل مختص پہ انسان پور ہے لیکن انسان دے ارادے و دنیت خواہوں ہے فعل عام دے حیوانات تم منصوبی گی عمل حیوان تا نہ منصوبی گی دریم دا چې عمل تعلق د درو واړو سره دی د زړه سره د ژبې سره د بدن سره د افعالو تعلق صرف د جوارح سره څلورم دا چې عمل کې استمرار وي یوزل کار تا عمل نوے او فیل تقاضا دے استمرار نکے یوزل چی دے کارو کم برتا فیل وے دے پاک عمل الصالحات وی فعل الصالحات نوے لیکن فیل یوزل کولو تم وی عمل الصالحات بانا دا جاری بھی دا عمل لدو کئی بار بار عمل کے دخل دا تاثیر دا عامل وی فعل عام دے کو دخل پکی کنی نو چونکہ دلتا مسئلہ دا ارادے و دا نیت نو لفظ دا عمل اختیار کرے شوی دے نہ دا فعل ذکر اس کو تقسیم اعتبار دا نیت سر انما الاعمال بالنیات عمل آغا افعال شو چی تعلق آئی چی دخل دا ارادے و دا نیت وی سلورم لفظ دی نیات
نیت جمع د نیتن ده، دې ته خیال کوئ. نیت مصدر ده، تنوى ينوي نیتن ده، دا باب د ضرب یضربون. نیت ارادی ته وایي، اراده قلبیه. امام غزالی معنا لغوی چې بیانوي نو داسې وایي: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب منفعة او دفع مضرة حالا او معانا. دیتا نیت ہوئی. بیا درتا ہے نیت ستوئی هو انبعاث القلب، دا زړه را پورته کېدل، نحو ما يراه موافقا لغرضه، په طرف دا شي چې دی خپل غرض هغې کې ویني. من جلب مصلحت منفعت، څه حاصلی پکې، او دفع مضرت یا ضرر ځان نه دفع کوي، حالا او معانا، موجوده مخکې یا په زمانه مستقبله کې. نو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب منفعة او دفع مضرة حالا او معانا. دا معنا لغوی شو د امام غزالی په شرحه کې. معنا شرعی د نیت سره، نیت باندې ګوره ټول احکام بنا دي، نو نیت یې زده کې. دا معنا لغوی شو چې غزالی صاحب بیان کړ. معنا شرعی سره الارادة المتوجهة الارادة المتوجهة نحو العمل ابتغاء لمرضات الله تعالى. نو الارادة المتوجهة نحو العمل ابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى. ارادی تو دی عمل په طرف چې متوجه شي، چې مقصود پکې رضا د خدای وي، دې ته نیت شرعي وایي. بیا نیت شرعي درې ځای دي، محال دی مواضع د استعمال درې ځایونه دي د نیت، یعنې د درېو غرضو دپاره نیت استعمالیږي. دا تقسیمونه یاد لرئ او معنا د نیت. اول نیت دپاره د تمیز د عبادت وي د عادت. اول دپاره تمیز د عبادت دا یو سړی ډوډۍ خوراک کاک پرېږدي په نیت د روژې، نو دې ته روژه وایي په نیت د عبادت. او که ډاکټر ورته وایي پرهیز وکړه، ته به ماښامه پورې خوراک کاک او اوبه نه څښې، نو که په نیت د شفې کړي نو دا علاج دی، عبادت نه دی. نو یو ته عبادت ویلی شو، بل ته عادت ویلی شو. نو دواړو کې خوراک کاک او د اوبو نه پرهیز دی.
خو یو په نیت د عبادتي یو د پاره د صحتي نو که نیت د خدای پکې عبادت